بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان د میاشتې د روزو د فرضیت تذکره الله عزوجل قرآن کې په دې الفاظو کړې ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دا سورہ بقرہ 183 نمبر آیات ده چې الله عزوجل په دې کې فرمایي چې اے ایمان والو په تاسو باندې د رمضان د میاشتې روزې نیول دا فرض کړی شوي دي، څنګه چې د تاسو نه مخکینو خلکو یعنی مخکینو امتونو باندې روزې چې کوم دی دا فرض وي په خپل انداز او په خپل طریقه باندې. د روزې د فرضیت مقصد یا حکمت چې کوم دی الله عزوجل د دې آیات په آخره کې په دې الفاظو بیان کړي چې لعلکم تتقون، یعنی دا روزه د دې لپاره فرض کړی شوې ده چې تاسو کې تقوا چې کوم دا هغه پیدا شي. اوس د روزې او د تقوا په خپل منځ کې څه تعلق دی؟ نو دې متعلق علما کرام فرمایي چې انسان کې الله عزوجل دو صفتونه داخلي، یو تا صفت ملکوتی او یا روحانی صفت چې کوم دی دا وي، دویم تا صفت بهیمی دا وي. یعنی انسان کې د عام بهائمو د عام حیواناتو غونته عادتونه هم شته، خوراک څښاک خپل شهوت پوره کول وغیره، او دکې د فرشتو غونته کې صفات روحانی صفات چې کوم دی دا هم شته. د انسان د سعادت دارومدار یعنی د کامیابی دارومدار په دې خبره دی چې د روحانی چې کوم صفت دی ملکوتی صفت دا په بهیمی صفت باندې غالبي، اله به د انسان کامیابی د انسان به نجات دهنده وي. او د ملکوتی صفت غالبېدلو دپاره چې کوم دی روزه دا یو اهمه ذریعه ده چې د دې په ذریعې سره د انسان ملکوتی صفت دا په بهیمی صفت باندې چې کوم دی غالبي. دا رنګ علما دا هم فرمایي چې په رمضان کې یعنی په د روزې په نیولو سره انسان خپل نفس د هغه د مقتضیاتو نه منې کوي، یعنی نفس چې د کومو شیزونو تقاضا کوي، کوم شیزونه غواړي ته په روزه کې نفس د هغه شیزونو نه چې کوم دی منې کوي. نو دې سره په انسان کې تقوا چې کوم دی دا راځي، یعنی دا د تقوا یو مشق دی، یو ټریننګ دی چې په رمضان کې حاصلېږي. دغه رنګې په رمضان کې چې کوم دی د روزې نیولو سره شهوت چې کوم دی دا کمیږي، او کله چې د انسان شهوت کم شي نو د ګناه کولم چې کوم دی کم شو، د ګناه دا کمیدل یعنی ګناه پرېښول عمده چې کوم دی تقوا ده. نو ځکه الله رب العزت په رمضان کې یعنی د رمضان د فرضیت د رمضان د میاشتې د روزو د فرضیت حکمت چې کوم دی هغه د تقوادار جوړېدل دا بیان فرمایلی دي.